الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن أعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. دا موږ ویلو دا حدیث دا موږ ویلو ها څنګه دی حدثنا حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن زر وحدثنا يحيى يعني ابن جعفر حدثنا وكيع عن عمر بن زر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل نبي عليه السلام جبريل توائي ألا تزورنا أكثر مما تزورنا ألا تزورنا آیا ته زمونږه ملاقاتونه نه کوي زیات ته هغې نه چې ته زمونږه ملاقاتونه کوي دا په کومه انداز ملاقاتونه چې کوي د دې نه زیات پکار دي چې ته موږ سره زیات مو دغه وکړي دا ملاقاتونه وکړي ستا ملاقات ته زمونږه ډېر شوقي قال عبدالله صاحب وی فنزلت دا آیات نازل شو وما نتنزل الا بامر ربکم منگ نرا کزیگو مگر پا حکم در افستا باندے لہو ما بین ایدینا وما خلپنا و دی اللہ دا پار دی اگا چی زمانگ مخیط دی او اگا چی زمانگ نشات دی آیات خیر پور اولولا مطلب دارے چی منگ دا اللہ دا علم نا پٹی دے نشو او نا دا اللہ دا اڈر نا بغیر دا زین دا خوزیدو زمانگ تاب نشتا حدثنا إسماعيل بن سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف وآي عبد الله بن عباس کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل کہ أقرأني جبريل على حرف ما تا جبریل قرآن اولست پا یو لغت بانی فلم ازل استزیدہو امیشوم مات مطالبہ کولا چی پبل لغت حتی انتہا الى 7 احرف حتی چی ورسید او حرف ہوتا نو دلتا اوه حرف د اوه لغتونو نه عبارت چې قرآن په اوه حرفونو یعنی په اوه لغتونو باندې قرآن نازل شوی خو اصل لغت دلته د قریشو دی او اعتبار هغه لغت د قریشو لدی ځکه چې دا اولین مخاطبین دي د قرآن او ځکه عثمان بن عفان چې خپل دور خلافت کې قرآن مجید لیکه نو هغې کې زید زوی ثابت کاتب وحی دی او هغه سره نور کسان دي نو ټول قریشیان لګېدای کړي نو ویل چې کله ستاسو اختلاف راشي نو په لغت ته قریشو به لیکل کوئ حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ونبي عليه السلام دير سخير خلقنا او كان أجود ما يكون او نبي عليه السلام دير لوي سخي هغه وخت چې دی به موجود په رمضان کې حين يلقاه جبريل کله چې ورسره جبريل ملاقات کو نو په دې وخت کې ډېر لوی سخي او وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان او جبريل
ملاویده بر نبی علیہ السلام سره په هر شپه کې د رمضان په یو دارسه القرآن نو د قرآن درس به ورته کاوه یعنی قرآن به ورته اړو نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پس او نبی اکرم خامخا حين يلقاه جبريل کله چې جبريل ملاویده اجود بالخير من الريح المرسله ډیر زیات سخیو په خیر رسولو سره مخلوق ته د هغه بعد را لېږلی شوي نه وعن عبد الله اخبرنا معمر بهذا الاسناد عبد الله نه روایت دی وی مال خبر را کړی معمر په دې اسناد باندې په مثل لدی او وروا ابو هريره و فاطمه عن النبي صلى الله عليه وسلم او ابو هريره او فاطمه الزهراء د نبی علیہ السلام نه دا روایت کړي چې ان جبريل کان يعالجه القرآن او جبريل نبی علیہ السلام سره قرآن اړو حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر العصر يوما عمر ابن عبد العزيز پنځم خلیفہ د مسلمانانو رستو کو یو ځل د مازیګر منځل لغوندي فقال له عروه زوی زبیر ورتوای اما خبردار دا اما تنبیهی حرف تنبیهی دی اما والله لو تجدین وجدی لما وسعتك في البغدادي دارو چې موږ په خوا په دانه په ټول یمن کې ویو نو دا هغه اما دی اما خبردار ان جبريل قد نزل جبريل را کوشا وصلى امام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مخکې موضوع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وقال عمر علم ما تقول نو دا حدیث یو نو فقال عمر ابن عبد العزيز ورتوای اعلم ما تقول زپویم پاګشت ما ته سوي اے عروه نامه ته پته ده مطلب دا دی چې زه په دې پوهې ما چې موږ په اول ټیم کې کول پکار دي خدا رسوجي نه به مانه تاخير راغلی قال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني جبريل راكو شمات امامت قولو نو فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه پنځه منځونه دي او پنځه وانه راته وکړه او يحسب باصحابه 5 صلوات وګوته به ورسره یو شماره یو دوا درې څلور پنځه وګوته تاسو ورشماره او دا مونږ ورته درې ټیمه کا درې ورځې کړې دي دا وتا سره کتاب الصلات کې تیر شوی دي یو ورځ ورته بالکل په اول ټیم کې بیا چې راغی بیا ورته په سواله بالکل په اخر ټیم کې او په درې مور چې راغی نو په دې مینس کې ورته نو وختي او نه وخته او بیا ورته ویل چې پیغمبر استا او ستاره امت دا ټیم دا وستانی نو موږ سره یاران داسې دي اهل حدیث چې هغه وي بس په اول کې ونه کاړو مونږ نه کېږي او زمونږ بعضې احناف دي حتی رسېدي چې نور کله پرېوځي نو موږ ور مازدیګر لمونځ کوو دا افراط او تفریط دی د جانبینو نه دغه حدیث زمونږ مخې ته پروت دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که جبریل وایي دا مونځ مې چېرته اول وخت وکړه دا هم ټیک دی د آخر وخت کې هم ټیک دی خو ستا او ستا د امت دا وستاني ټیم دی نه په بالکل په اول کې کوه چې جمع دې پوره وي او داسې مه کوه چې منافق له نسا شي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وایي چې یرقب الشمس کله چې نور د شیطان د ښکرو په منځ کې شي نو نقرتین نو دی داسې دوه ټونګي ووهي او بس بیا راپاسي نه متوسط دی خیر الامور اوساطها دی بس خیر الامور اوساطها
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن 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 أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا دا عبارت څنګه ما ته نه ښکاري ها ابن بني عادي دی ابن ابي عادي نه دی ها دا څه دا څه دی ها او شاباس نو عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واي ابو ذر غفاری چې رسول الله فرمایل قال لي جبريل ما ته جبريل ویل من مات من امتك سوک چې ستاره امت نمړ شي لا يشرك بالله شيء او الله سره هیڅ شرک نه کړي نو دخل الجنه دی به جنت زیاده الفاظ دي او لم يدخل النار ستاره امت نه چې څوک مړ شي او شرک هیڅ شی الله سره شریک کړي نه نو لم يدخل النار دی به اورته نه دننه کېږي نو چې اورته نه دننه کېږي جنت ته به ځي قال ابو ذر غفاري وایي ما ورته وویلې چې وان زنا وان سرقا وان سرقا اگر که زنا یې کړي او غلا یې کوي قال وان بیا ما ته نبي علیه السلام ویلي وان زنا وان سرقا بیا ما تاسو کو ما ته وان زنا بیا ما تاسو کو په دریم ځل باندې راته ویلي چې وان زنا وسرق على رغم انف ابي ذر که غلا او زنا کوي به جنت ته ځي اگر کدا ابو ذر غفاري پوزه په خاورو کې کړيږي پیږي هدي معنا ده چې لیکل زنا او د غلا ایجاد کیږي غلا خطرناک شی دی زنا خطرناک شی دی د دې سزا اور دی حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه يتعاقبون فرشتي یو بل پس راځي ملائکه څنګه یو بل پس راځي ملائکه باللیل داسې فرشتي دي چې شپې د پاره راځي او ملائکه بالنهار او نور فرشتي دي د ورځې د پاره راځي واجتمعون في صلاه الفجر والعصر او جمع کیږي یو بل سره په مانځه د سحر او د مازیګر کې په تور مثال د ورځې لپاره رالی نو هغې د مازیګر مانځه ته اشاري کوم چې د شپې ډیوټۍ لپاره راځي هم د مازیګر مانځه ته راشي نو دواړه د مازیګر په منځ کې یو ځای شي نو بیا هغه کومې چې نوي راغلي د شپې ډیوټۍ لپاره پاتې شي او کومې چې د ورځې ډیوټي وکړه هغه الله طرف ته لاړې شي بیا چې کله سحر شي نو د سحر مانځه ته نوې فرشتې راشي او دا کومو ټوله شپه چې ډیوټي کړې ده دوی په مانځه کې شامل شي چې دا یو ځای مونځو کې نو بیا چې چا شپه تېره کړې ده هغه لاړ شي بره او هغه کومې نوې چې راغلي هغه د ورځې ډیوټي ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم بیا اوخیږي الله ته هغه فرشتې چې تاسو کې شپه تېره کړې ده نو فیسألهما الله تېنه تپوس کوي وهو اعلم بهم او الله خو واقف دی په دوی باندې خو الله وایي چې دوی څه جواب راکوي نو فیقولو کیف ترکتم عبادي اے فرشتو زما بندګان څنګه پرېښودل فقالو فرشتې ورته وایي ترکناهم یصلون منګه پرېښودل په داسې حالت کې چې مونځ کوله کړ ساره واتیناهم منګه راغلي دوی ته یصلون په داسې حالت کې چې مونځ کوله مازدیګر باب اذا قال احدكم امین والملائکة فی السماء امین امام بخاری باب دی کله چې یو تن تاسو کې وایي امین اے خدای زما دا دعا قبول کړي د امین معنی څه ده استجب دعاءنا زمونږ دا دعا قبول کړه نو
فرشتي په اسمان کې ورسره امین وایي. نو فوافقت احداهما الاخرى، کله کدا یو امین د بل امین سره موافق شي، یعنی اغال ته وایي او دلته به دوی مخله وخوځوي، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، معافیږي درته هغه چې د مخکې کړي د ګناهونو نه، ټول ګناهونه ورته الله رب العزت چې کوم دی معاف کړي. ان شاء الله په دې به بس کوخه. حدثنا محمد نباك خير بن